له کړي دي څه چل شوی مامونه مې کړي زه راغلی ملک صاحب ما خپل ښه کړي دي تاسو له ما آواز اوچت کړی دی نن زما پښتانه هغوی تاسو نه فریاد کوي تاسو نه ژړا کوي تاسو د وجې زما ملک صاحب څه مسله ده ما ته ووایه څه مسله ده کاشف بهي مسله څه ده بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نامه د الله چې بخونکو او مهربان دی کتونکو ما ډېر خپرونې کړي دي پراپرټوله د کې یو پراپرټي ده ملک پراپرټي بار بار به تاسو خپرونه کتلي ډېر خلک هغې نه ګیله کوي ډېر خلک هغې نه فریاد کوي ډېر خلک سره فراډ دوکه شوې ده ډېر خلک ما ته وایي چې یاره ملک پراپرټي چې کومه پراپرټي ده هغه د فراډ ځمکې خرڅوي د سیشن 4 ځمکې خرڅوي نو زه به تپوس کوم ملک پراپرټي له زه ورځم د دې دفتر دی قدرمندو زه به تپوس کوم شاید ته څنګه د غلا ځمکې خرڅې ته څنګه زما مسافر خویندې میندې دوکه کې قدرمندو دا مهال زه مردان ته راغلم او دلته د ملک پراپرټۍ دفتر دی دې ځمکې خرڅوي سیشن 4 ځمکې خرڅوي چې په هغې آبادي نه کېږي په هغې باندې کورونه نه جوړېږي ډېرو خلکو ګیله ده ډېرو خلکو وایي چې یاره ملک پراپرټي ټوک بوک کوي ملک پراپرټي د غلا ځمکې خرڅوي زما حق دی چې کم سړی زیاتې کوي کم سړی ظلم کوي زه به ورځم تپوس پوښتنه به کوم ملک صاحب خیر دی برابر ډېر خفه یم قدرمندو ملک پراپرټۍ مشرانو ته راغم ډېر زیات خفه یم ما وایي دا به پښتانه وي دا به تکړه خلک وي دوی به دې پښتنو له ډېره مینه محبت ورکړي څه چل شوی کاشف بهي ولې زما پښتنو سره فراډ کیږي دوکه کیږي او د ستاسو غوندې کسان ورسره فراډ کوي ستاسو غوندې کسان ورسره دوکه کوي چل څه شوی کاشف بهي ملک صاحب دویم درته یو منټ ماته راکړي ملک صاحب تا پروګرامونه ما له کړي دي څه چل شوی پروګرامونه مې کړي زه راغلی ملک صاحب ما خپل ښه کړي دي تاسو له ما آواز اوچت کړی دی نن زما پښتانه هغوی تاسو نه فریاد کوي تاسو نه ژړا کوي تاسو د وجې زما ملک صاحب څه مسله ده ما ته ووایه څه مسله ده کاشف بهي مسله څه ده زه خو ځان ته څه مسله قدرمندو زه راغلم زه به دې تپوس کوم ملک پراپرټي ده ما ول خپرونې کړي دي ما د دې لپاره آواز اوچت کړی دی خو چې زیاتې کوي ظلم کوي د مسافرو پیسې خوري نو زه به دې نه تپوس کوم دې به زه پوښتنه کوم ما ویلي کیمرې وړاندې ما ویلو چې زه به کم سړی زیاتې کوي کم پراپرټي والی زه به ورځم تپوس پوښتنه به کوم نن ملک پراپرټۍ له راغلی غلا پکې ثابت شوی خلک وایي ثابت شوی ډېر خلک وایي ما ته اوس به ما ته هر څه پروف بای پروف ښایي ملک صاحب تاله زما ملک صاحب مال کیمرا تاله زما ډېر امید و تاله زما ډېر تمه وه انشاءالله امید به لرې که غم مه کوه امید ختم تاسو مات بس چپ شه زه کوم ملک صاحب زما پښتانه ټول تاسو لوټ کړه زما پښتنو نه تاسو ځمکې ورکړي او تاسو ته پیسې ووالي زما سټوري واوره زما او ته راته خپل یو منټ هر څه به صفا ویم هر څه به کلیر کوم صحیح ده چې څه کېږي د کیمرې وړاندې به انشاءالله هر څه ملک صاحب کیمره لګېږي ده هر څه ما ته کلیر کوي ثبوتونه هر څه کاشف بهي یو منټ وعده مې راسره کړې وه چې غلطي مې وکړه مایک به زما خلاف راوچتی یوازې ته نه پرې پاکستان په مخ چې څومره میکونه دي د دې ټولې دنیا په مخ ما پسې به دا میک زما خلاف چې کوم دی راوچتی خو ما له به پروف راوړې ملک د ځانه خبر نه دی څه چل دی یوه درېیمه خبره دا ده سیشن 4 ځمکې تاسو خرڅوئ ټولو ته پته ده زه کوم خبرې سوشل میډیا باندې خبرې چالو دي چې تاسو د غلا ځمکې خرڅوئ دا خلک وړاندې دي خلک خو ویني که نه کاشف بهي داسې چل دی که نه نه سیکشن 4 دی پیژنم نه سیکشن 4 ځمکې خرڅو نه په دې نیت راوتی یم دومره ومه دومره لا برید مې نه راغلي چې پراپرټۍ کار ته راوتی یم په میډیا باندې د یو کال نه کار کوم ټوله بې سودي ده ټوله پښتون چې ببره ځي بل پښتون تخپې وي ستا څومره خلک خلاف دی د بل خلک څومره خلاف دی چې ته پکې په بره روان یې ستا به هم ډېر خلاف وي چې زه په بره روان شوم زه لا ماشوم یم چې ما د پراپرټۍ کار کوم الحمدلله چې پیدا شوم چا سره مې دوکه نه ده کړې چا له مې انتقال نه کړي یو پروف دی په یو پلاټ کې یو لار وتې 7 فوټ په یو را 7 په بل دغه ښکاره حساب دی انتقال کوم د موقع نه بار ورکړي د حسرې نه بار زه انتقال نه ورکوم زما کا انتقال به یې په کاټا کې شاملات مې چاته نه دی کړی 2 نمبر انتقال مې نه دی کړی لږه سودا کوم خو جزم کلیر سودا کوم غلط کار کوم نه په غلط نیت راوتی یم ملک صاحب تاسو سره څه پروف دی تاسو سره څه ثبوت دی زه هر څه کلیر ما سره داسې زه په لیسنس چلیږم یوه دویمه خبره داره چې کوم دی زما نقشه لګېدلې ده زه لار چې کوم دی نو بلکل لار کسټمر له ورکوم
خیال درې انتقال کسٹمر له ورکو پیسې ترې وروسته واخلو پروف خو دا 3000 بیان اخلم ما خو 3 लाख نه دی ویلي ته زما خپله ته اواز اوچتې الف خان به یې اوچت کړی دی زیشان اوچت کړی ابراهیم جان اوچت کړی دی هر میډیا والا خدای دې کړی زما اواز اوچت کړی انشاءالله هر سړی دې مطمئن اوسي چا چې زما اواز اوچت کړی دوکه به په نس د خدای زما بچي هم چا سره نه کوي مالک صاحب تاسو ډېره دنیا لګیا ده ډېر خلک لګیا دي ولې لګیا به دوکې دې څومره کړي مالک صاحب ما ته کلیر خبره کوم څومره ګوره خلک چې کوم دی هغه په نواز شریف صاحب پسې هم لګیا دي او په عمران خان پسې هم لګیا دي ته پوه شوې او خلک په پیغمبرانو پسې هم لګیا دي زه الحمدلله به ځان هغه غټه دعوه لرلی نشم ځکه چې یم انسان او الحمدلله زه به د دنیا ته خپل یو ثبوت خیم یو ثبوت به ورته خیم د ملک پراپرټی چې کوم دی نو زه به ورته خپل بالکل چې کوم دی نو دې ته به زه د ملک یو اعتماد خیم انشاءالله پراپرټی ډېرې دي زما رونه دي ثبوت به ته ماله راوړې چې دا تا په سیکشن 4 کې ورکړې ده کاشف به یو لنډه راته وایم مړه زما ډېر تعلیم نشته لږ به یې لکه خو زه تا ته دا وایم که نه چې او نه مې سیاست کړو نه وکیل یم خو چې په سیکشن 4 مې یو مرله ورکړم زما ټول جایداد حکومتي وخت ته دا خواست دی ستا په دې مایک باندې زما ټول جایداد د سرکاري ما سره دا پروف یو مې ما دا خلکو ته چې کوم دي انتقالات چې کوم دي نو کړي دي او زما خلکو ته پیسې پاتې دي خلکو بیا ختمې کړي دي او خلک چې کوم دي دا انتقال ته دا څومره وخت انتقال دی راځي نه ولې ورپسې نه راځي پیسې دې راکړي دي دا ولې دا په ما مطمئن دی دا په ما مطمئن دی د ماله 18 लाख روپۍ راکړي دي نه راځي د سویم تاریخ ته چې کوم دی تاریخ چې کوم دی نو دی کې د ډیټ چې کوم دی نو وګوره د پرورې دی جی یوا دا یې دا را پرورې دی خجی دا د دیر مرګره دی انتقال دې شوی دی کله شوی دی د ډیټ چې کوم دی نو وګوره په 30/4 باندې شوی دی پیسې مې ورته پاتې دي مې راشه خپل انتقال اوسه یوا انتقال بس دا سړی دی دا چې کوم دی نو دا په مارچ کې د انتقال شوی دی انتقال وړینه په ما خلک مطمئن دي وي زه تا اخلم ملک صاحب وي تا اخلم ته پوه شوې دا انتقال لیدار دویم پروف دی فرق راغلی یو منټ د دې کس نوم واخله د ده نوم واخله ته به دا وړی ولې نه دا ولې وړ نیاز بھائی خفه نشي زنن ډیر زیات تاسو کاشف بھائی ستا ګیله په ځای ده یو منټ ما درکه تاسو نه ما امید تمه لرم بالکل نن تاسو دروغ کاغذونه اوس دا ما ته پته نشته چې دروغ دي که رښتیا بالکل پروف به در کوم کاشف بھائی دې کې څه ماته څنګه پروف پتا د ټولو نه مخکې خو بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم نیاز علي دی او د ملک پراپرټۍ د سوري د لاندې کار کوم خپله مې علي پراپرټي وه خو هغه مې شاته کړې ده د ملک نه جنګېږم الحمدلله تعالی و بالکل ثبوت درکوو چې د کومو مالکانو نه موږ ځمکې اخلو د هغه مالکانو سره چې زموږ کوم لیکل شوي هغه به هم درته ښیو رجسټریشن نمبر به هم درته ښیو چې موږ په چا خرڅه کړې ده زموږ د یو کسټمر نمبر به تاسو ته درکو تاسو به مثلا هغه ته فون کوئ چې بھئی تاسو ملک پراپرټۍ نه سودا کړې ده انتقال درته شوی پیسې ته یا پاتې موږ 2 کاره کوو جي چې موږ انتقال کوز کو زموږ باندې د کسٹمر سے حق نہ پاتی کیږي دا غي باوجود موږ سره سټام کو چې بھئی که سبا دی کې لار کې یا بل څه کې ساوا داوا رستو روزي دا غي ز 50 کاله پس هم زی موارم داخله د سیکشن 4 مکه خود سر نه انتقال نه کیږي یو سړی ته چا ویلو چې وي وخت د سپی وړو هغه وخت نه کته سپی بسې منډه والے کنه نو چې یو سړی ما سره لین دین نشوي ما سره روزګار نی راغلی کنه او وڅې به سم مثلا هغه کیمرا باندې راځي او په ځل وینا ما پسې کوي نو ته په دې مطمئن شې چې دا غریب سړی پر رزق قلت وي ولی زه 40000 مرله خرصوم او په دې خرصوم چې رچانه مثلا ظلم چا سره نه کوم 60 ولا نه ماتوم مناسب مزدوری کوم 200 روپۍ مرله غټوم مال پکې الله خیر زر کرا کوي کما د بل پشان د مسند خلکو سټونه ماتول او د 30000 مرلم په لک او 50000 په لسکم 1 لک خرڅول کنه بالکل په شوور مطمئن دا سو کې کنه دا سه براشه د کسٹمر انتقال به ما په سیرول وېدار ولا غلط کړی دا سه برانه نوځي په دې ګټ سره ځان سره پولیس هم راوستي شي ادارو ته اجازه ته کومه چا سره غلطي وکړه ما بس دا سه پروف راوړه په ملک سرداري غلطي کړې ده نو ستا پرې کې مې زماده ټول جیدات بزبط یو مې هغه نور د زموږ رسید بو کې چرته دنیا شي دی د دنیا انتقالونه دي زما د کاري دفتر نه کاشف بای دار تولیدو زما خپل 25 دکانونه دي مارکیټ دی الحمدلله خدای راکړ پراپرټو ولا کنستراکشن نه کوي هغه به بیگ اخلي او زی به تختی با
ته پوه شوې دا خبره دغه دا کې دومره غټ مارکیټ څنګه جوړ کړو دا دومره ځمکې هم څنګه دا زما د مهنت سله ده ما په دوبۍ کې 6 کال تیر کړي دي ما په سعودي کې چې کوم نه 10 کال تیر کړي زه الحمدلله پلار په نیکه تاریخي کلی دی ګجرات زه صاحب جیداد را روان یم صاحب جیداد را روان زه پر پراپرټي کې نه موچت شوی د پراپرټي ته چې زه راوتم دا زما یو میشن دی د غریب خدمت کولی زمانه خپې مکټ کوي زه به د غریب یو خدمت چې کوم نه کوم ان شاء الله او کوم به کلم د کوم به کو په کې سرزي نو کوم به ان شاء الله ثبوت پروړې وی ملک سے په جدا حسره کې انتقال کړی دی په جدا دغه کې موزه کې انتقال کړی دی غلط ته کړی دی کسٹمر دې تنگ کړی دی کاشف بھائی یو منټ دادا جی زما په خیال فیاض نامه راکنه فیاض دی کنه دی 105 مرلی چې موږ ناغستی فیاض نامه ده په خوري سیدون کې ردا دغه ستام تاسو پروت ته مثلا موږ نه کړی جی دی خو ګورې جی دا جی موږ غشتره جی دا موږ چې کوم ازمکه غشته دا خان امیر جی زبر الله خان امیر پر پټي ولد دغه نه متقریبا د 1.5 کروڑ روپو سودا مو دی یو امیر نه کړی څنګه جی تاسو ته دومره پیسې څنګه راغلي پیسې جی موږ داسې کار کوو موږ الحمدلله صاحب جیداد یو کاشف بھائی زه خپل صاحب جیداد یم د پلار په نیکه صاحب جیداد روان یم ما داسې نه دی کړی چې بس الحمدلله والله را کړی دی 11 سال ما تیر کړی اسمنه په خو پوسټونو پاتې شو 3.5 لک روپے تنخواه پرې خې دلته راغلیو د خپل بچو له راغلیو خپل حلال مزدوري له راغلیو دارو نو دي لاس کاله دې تیر کړی دي چې لاس او دون اسکاله یو سړی تیر کی پوښوي چې لاس دون اسکاله سړی تیر کی نو له هغه دغه شان راغلی هغه څه غټلی دي موزه کې سلورم رصد د جیداد مالک را روان دي زه معمولی سړی نیم چې لکه زر عالم او د مسافرونو مې پیسې ولټلې او باغې مې مارکیټونه جوړ کړم ما خو ته وې په صدا بهار ګرات کلیر یم او کلیر کاشف یو خبر یو منټ اعظم بھائی ما الحمدلله ثم الحمدلله زه جماعت اسلامي سره تعلق ساتم د باره باندې او د رشکې د یونین کونسل امیر ما 2 کاله ما نو شرکند کې تیر کړی الحمدلله د مرکزی انجمن نماینده پاتې شم جنرال سیکریټری پاتې شم د شپږو سو دکانونو صدر پاتې شم یو سړی د په ما ثبوت کې چې نیاز علي په غون ژوند کې په دې 40 41 سال ژوندۍ کې غلط کار کړی دی بس تا پړیو زما غاړه کاشف بھائی خو زما ستانه یو د داسې چې ته په ما داسې اچانک را لیتا ته ما ویلو یو منټ تا ما ته ویلو یو منټ صبر تا ما ته ویلو وی میک پستا خلاف رالم او ما ته ویلو کاشف بھائی چا غلطی پروف بروړې یو ثبوت پروف بروړې چې غلطی کړې ده الحمدلله غلطی نه کوم کاشف بھائی دستا پراتو نه پکېږي راوسته وي او ابجیکشن دی راوړی نو ما بالکل نه پکېږي یو منټ کاشف بھائی خبره ده مې واښته هم تاسو خپل پروف خای او تاسو چې ټول خای یو منټ سره د سټامه مې ول پیسې ورکړي ستا کلیوال لا ستاره په لوسه کس راغلی وو ته پوه شوې هغه له مې چې کمنینو دارې ورکړي مې دي ول چې کمنینو لاک روپۍ بیانې را کړی سره د سټامه هغه له مې چې کمنینو ورکړلې په 4 لا وی نشته را سره پساو شم ستا مې لیکلو کني پیسې را چا واپس کیږي د دې کیمرې په وساطت یې راته ویم چې غسرې خپلې پیسې الحمدلله زه کلیر دا چې کوم ویډیو موږ کړو دا چې کوم ویډیو موږ کړو او دی خو ګور د اغه زمکه مونږ کې خرڅ کړی دي نو دا اغه باقاعده د پرځونه زبر یو دغه انتقال نقل شهریار ولد قریش د ثوابې دی یو منټ صبر وکړه دی خو ګوره سیف الله دا شابازګړی دی دا د ظاهر شاه دی خو ګوره اوس ورته پوه عزیز الرحمن پوه شوې احمد نویدو دې ته ګوره اوس پوه شې دا څونه کسان دی ملک صاحب تاسو ریکارډ دی چې دا زموږ د خاص ریکارډ دی نیاز بھائی تاسو په تاسو وګوره ما تاسو نیاز بھائی چې راشم تاسو نه زته بالکل دا زما کسٹمر د سره داسې اچانک ته کسٹمر د سره وې زه تاسو ډاډم زه تاسو ما پرونی کړی دي او کرامندو ملک پراپټه چې کم خلکو ګیله کوله کم خلکو وی چې یاره دا ډوګ فراډ دی او دا ګیله دا او دا دادی نو راشي دا وګوره چا پس ځان نه خبرې مکوي یاره ځان نه الزام ملګوي ځان نه دروغ مو وای یو کس چې 18 لاک 20 لاک روپۍ ورکولای شي او دې ته پرېږدي نو په دې باور ده په دې اعتبار دی هغه خلکو ته زه هم مړه ناله شو په تاسو یاره تاسو لایف راشي جی جی دا زموږ رجسټریشن نمبر دی جی تاسو چیک حکومت پاکستان نه باقاعده رجسٹر شوی دی ډي سي نه بالکل د پورا ځل نو شهر د ډي سي نه دغه دی ویریفیکیشن شوی دی ډیره مننه ملک صاحب معذرت ما او
راتلی شي کاشف کاشف بھائی بھائی، ادارو دا حق دی، یو منټ. دا ستا حق دی، ټولو لکه ادارو ته چې کوم نه خواسته کو په ما کې څه غلطي ما خو بالکل. ته وې چې کسٹمر سره مې غلطي وکړه زما دا ټول مال سرکاري ملک کې صاحب، د دې نیت نه يم راوته ان ملک شاء صاحب دا الله راته تاسو نور ځمکه شته د دنیا الحمدلله د دنیا ازمکه والا 50 پورې مارلا اوس هم ملاویږي جوړتا روح کار به کوم کوم پکې سر زی والله کو مرګ مو یاره کور کې واړه بچي دي، کور کې واړه بچي دي، نو کاشف بھائی چې مطلب سر زما اوس د بیا غریبانو کسٹمرو بچی دی او په خپل بچو کې زپرک کوم بیا به زما ایمان نه زه دانه کوم چې زه جمعهتونه جوړوم زه ان شاء الله زه چې کوم نه د انګريز یو قانون را روان دي په هغه قانون به چلیږم چې پیسې راکې تعالی ز خپل حق در کوم ما ته ملک صاحب مو آیا زما چې کوم نه تا باندې ز خپل احسان نه درړو دا تا مال پیسې راکې ستا حق به در کوم هغه د انګريز یو قانون دی د الله یو کتاب دی باغې به چلی الحمدلله اسمه کې را سره ډیر دي په هر موضوع کې ما سره اسمه کشتره کلیر د غلط شیخ لم نه ما سره پیسې پاکې دي زیولې په غلط شي کې ورکم انډستریال خو زمون خواږه د سیکشن ما د ډېرو خلکو زه دا صرف یو ریکوست کوم د دې کیمرې پرانا باندې یو قسم را ورکنه که زمون په یو انتقال کې غلطي و نو زه تاسو سره قسمیه دا وایم پوه شوې چې یو کس راول د یو پلاټ په بدل کې بوله دوه پلاټ ورکوم دا اعلان کوم د ټولو مسافرو ته یا څونه انویسټر مونږ سره راغلي دي او غلط کار زمونږ نه وشو نو راشه اپ مونږ ثابت کې او زه د یو پلاټ په بدل کې دوه پلاټ ورکوم دا به زما جرمانه ټیک شو او زه دې خو ټول ادارو ته یا حکومت پاکستان ته کوم غلط کارو کو زموږ د ټول جیدات دې ضبط کی دا مارکیټ دی الحمدلله مونږ په غلا نه دی جوړ کړي په خپل مهنت هم جوړ دا کړي دفتر دی، الحمدلله سیس مناسب مسلسل. مزدوري کو غلط کار نه کو صحیح ده ملک صاحب، د صحیح دې ده. مارکیټ شاته زموږ زینو وګوره دا دی روان دي پکې کار پکې روان دي که چا ثابت کړي چې غلط دي نو مونږه ملک صاحب خبره شي، ملک صاحب زه راځم د حق اواز مو ته کسٹمر ما پیژني ډېر خلک- خبره ته مې وکړه دا رور د دې مې انتقالونه کوي دې په دفتر کې ناشتي زه کسٹمر ته پنور کې ولاړم دا ټول خلک ما پیژني دا چې چل مرګري مونږ درو د پیسې هر یو جیب ته زی زمام زی خود دیم زی او کسٹمر ته زه په خپل ولاړم چې بای کسٹمر ته زه کم پلاټ وخم چې هغه ته بل میلون شي دا غروخ کارو شي ما سره کسٹمر به دوکه کړي خو زه ملک به نه صاحب کوم اخر کې یو تاسو تاسو درې وانه کوم تاسو کار کلیر دی ان شاء الله الحمدلله کلیر به او کلیر نه کنه چې کلیر نه نو دا غینه باز زه جون غواړم نه نور سوي هغه جون ترې ما خدای نه دغه کوي کلمانو ملک صاحب اخر کې یو پښتنه بل کومه زمکه شته اوسم الحمدلله زمکه شتا پاک زمکه یو پاک کار دی کوم بدی په پاک پیسو می غسری کیګم کالونه کیږي کالونه چې کوم نه کیږي ان شاء الله د زمکو کار بکوما ملک صاحب یو خبره درته کوم ډېر پښتني خويندې مېندې دي ګوري ډېر تور سره دي ګوري ډېر پښتانه دي ګوري دا نه چې هغې ته تاسو فراډ ورکړي دوکه ورکړي الله مګه دا ټول مار د سوې دا ټول د زما خويندې مېندې ان شاء الله زه به په سر ساده راچوم ډېره مننه الله دې وکړي چې هر بچی ستاسو غوندې شي زه به یو خبره وکړم وایي سیشن فور زمکې دي نو یاره ما خو یوازې ملک پراپرټۍ له پرونه نه ده کړې ما خو نورم زینوم نه اخیستل غواړم ډېرې پراپرټۍ دي چې ما ورله خپرونه کړي په هغه ځمکو بیا څه کسان راشي څه تورمخي به ورته زه وایم تورمخي راشي او هغې چالو شي مړه دا له 100 روپۍ دا له 100 روپۍ تاسو له په دې تاسو پیدا کوئ چې بل کس بدنام کوي بل کس تاسو رونیسئ یو کس چې صفا کار کوي پروف ورسره شته ثبوت ورسره شته د هغې باوجود به تاسو خبرې کوئ های های تو ناله شو په تاسو شه زه به یو خبره وکړم چې کم سړی غلی کم سړی فراډ کوي کم سړی دوکه کوي نو هغه بیا سکرین مخې ته نه راځي هغه بیا ځان نه صفا کوي هغه بیا دنیا کاغذونه نه رالي خو های 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 تو ناله شو په هغه خلکو شه چې نن دا خلک راوتي د پښتنو لپاره او دې خلکو پسې هم خبرې کېږي اوس هم ورسره ډېره ځمکه ده که څوک وایي چې زه د ملک پراپرټۍ سره شامل شم او ملک پراپرټۍ نه زه ځمکه والم نو بالکل مردان کې ورسره مختلف ځینو کې ځمکه شته چې دا کمې کانټیکټ نمبر دي دا د ملک صاحب کانټیکټ نمبر دي لاندې واتساپ نمبر زما دی بالکل څه شکایت دي بالکل ما ته کوی شي چې مخکې راته څنګه ګیلې کړې وي چې یاره ملک داسې ځمکې خرڅوي د چا په وینا هم ما ته ګیلې کړې وي نو چا په وینا ما ته ګیلې مه کوئ خپله راشي ملک دفتر درله ما شو کو ملک پراپرټۍ دفتر درله ما شو کو خپله پرې راشي ډایرکټ دي دلته اینی ټایم ناسي او ډایرکټ تپوسونه کوئ چای ملک صاحب مال ځمکه راکړه زما ځمکه پکار ده یار دا ستاسو دپاره راوتي دي او هغه خلکو ته خیره کې یو ریکویسټ کوم چې بدنامي مه کوئ عزت ورکولو والا او ذلت ورکولو والا الله دی دې خلکو له الله عزت ورکړی دی چې یو انسان له الله عزت ورکوي که نه نو 50,000 خلک دې راشي دا خلک نشي بې عزته کولی عزت ورکولو والا او ذلت ورکولو والا الله دی کسٹمر نه دی کسٹمر ته زما اجازت دی کو څه غلطي او څه غلطي مې سره کړي زه خو باره ویډیو کې وایم
کاشف به له اوس او د عدالت مخې ته زما خلاف اواز اوچت که زه به نه خفه کېږم دا واده مې سره اول کړی خو صرف خفه ده نه په دې شوم چې پروت دې راونړو ډایرکټ رالی ملک صاحب، sorry، ملک صاحب، sorry، کاشف سیکشن 4 کوي یا سیکشن نو ماته به دې ویلو چې راشه د عدالت مخې ته راشه زه به دله تا ته خو ما دا ویلو چې زما خلاف به مایک اوچتی چې مې غلطي وکړه خو نه کوم نه خو دا ویډیو ګوره زه خو الریډي زه به د دې دغه ورکوم د کمې ورځې نه چې تا په هغه ویډیو باندې ووي چې هر یتیم د ملک صاحب بچی دی که نه الحمدلله زما دا خټه نه ده دیم بالکل د یو پښتو د ذهن راغستر الحمدلله دې قوم له به یو میسج ورکوم بالکل واقعي چې په خپل بچي کې او په دغه یتیم بچي کې مې فرق وکړو نو بیا هم وایه زما د درس څوک واپس نه ریتري د نیټې کوی چې ما ته 20 ورځې سیوا وګوره 15 ورځې سیوا وګوره زما نه څوک واپس نه ریتري همدغه بچي زما بچی دی یو خبر راته یاد شوه یو بیله موږ پروګرام کړی او څه خلک هغوی وي چې ستاسو د ځمکې چې خرڅېږي په دې ابادي نه کېږي تاسو سبیل ابادي رانیولې کار پې شروع دی لاړ شه ویډیو له په خپلو کو د خلکو ته چې کوم نه وښایه زما هم دغه حساب دی چې ابې کله راځي انشاءالله ابې کله کډه راوړي نن مې مو سره خبرې شوي دي چې کله راځي انشاءالله بیا ول پروګرام نن یې مقطع شي انشاءالله که خیر نه جی نه دا د هر چا حق دی د هر چا حق دی د هر ادارې حق دی انشاءالله کلیر یم د چا نه غلطې پیسې نه علم جی نه علم غلطې ملک صاحب تاسو خپه نشئ معذرت غواړم مایک راوچتولی شي او د خلکو د اواز به اوچتی قدرمندو داسې دکانداري نه ده چې دوی دلته ناستې داسې اټی نه ده چې دوی به دکان بند کړي وبه تښتي دا پراپرټي ده او پراپرټي بیا دنیا سینونو دنیا دستخط دی او دنیا کاغذونه ورسرې دي د هر چا ګوته لګي د هر څوک راغلي دي دلته ځمکې اخیستې دي 18 لاک او 20 لاک او 30 لاک روپۍ چې څوک ورکوي نو هسې نه ورکوي په دې خلکو اعتبار لري او هغه خلکو ته هم جي زه کسټمر ته وایم که نه کسټمر بار ملکونو ولې هر سړی داسې خلک شته چې په ډومبي ځل پلاټ اخلي د هېڅ نم نه خبر چې سټام څه شی او انتقال څه شی زه ورته وایم انتقال وموکه ورسره 1000 روپۍ سټام والا ورکړه سټام ولیکه په هغې کې ورسره زه لیکم د هر نقص ملکیت مثال انتقال نه بعد څه مسله راځي نو که تاسو څه مسله راله عدالت ته مه ځه عدالت ته مه ځه چې زما خلاف ته کیس داخلې په کیس به ګټې ګجرات ته راځه د ګجرات بخشالي باشنده یم هلته راځه که خیر انشاءالله د یو پلاټ په ځای به راته 2 میلاویږي که خیر خوشحاله اوسې ژوندي اوسې الله هم خوشحاله کامیاب آباد لره زه نن ډېر جذباتو کې راغلی ویل یاره زه به ملک صاحب ته ډېر هر څه ویم خو ملک صاحب ما له شکست راکړو چې ما ته یې پروف وښیل کاغذونه یې وښیل او بیا پکې دا خبره هم راغله چې هغه کسانو ته مه ګوره چې هغه کسان خو به لګوي ته زما کار ته وګوره ته زما بروسه وګوره زما یقین وګوره زما اعتبار وګوره الحمدلله زه راغم ما خپل اواز اوچت کو ما مایک راواغستو ملک ته ما ویلو چې ملک صاحب تا کې زه غلطي ووینم تا پسې به زه مایک رالم الحمدلله زه راغلم هغه خلکو ته ومیم چې ځان نه ویډیوګانې مه جوړوئ اوس درته بیا مې ویم چې عزت ورکولو والا او ذلت ورکولو والا الله دی دې خلکو له الله عزت ورکړی دی تاسو 50,000 ویډیوګانې وکړئ نو دا خلک نشي ذلیل کولی او چې کم خلک ځمکه اخیستل غواړي بالکل په دغه نمبر رابطه وساتئ او ملک صاحب سره ډایرکټ رابطه وساتئ دې سره ځمکې شته ډایرکټ په ډایرکټ تاسو د ملک صاحب کسټمر جوړ شئ خپل کیمرمین حسین جان سره چرچته په الله سپارم الله هم لره والسلام